په کم یو عیب باندې چې سوداګر قیمت کموي سوری په کم عیب باندې ردي کوي بس دا عیب دی دا حیوان چې کم دی نو دا ماله نور پر مختلفو اطرافو کې د سورو چې نو دا به عیبي اوس راځي که چېرته یو حیوان عیب دا په خپو کې پر خپه باندې چې نو دا ګوډ دی نو بیا به ورته ګوري چې څومره ګډوالی دا چې کم دی نو شریعت قبلوي څومره ګډوالی شریعت دا نه قبلوي که چېرته یو حیوان خپه ګوډه وه او ده خپه لګوله په دریو خپو باندې روان دی څلورم او سره هم لګوي او دی په خپل مذبح ته تلی شي د قربانګاه ته به دی تلی شي خو داسې په ډینجقو باندې ځي بس ټیک د حیوان صحیح دی په ده باندې قرباني وکړه خو که چېرته حیوان صرف درې خپې لګولې یوه خپه یې بلکل په ځمکه لګوله هم نه بلکل اوچته چې کم دی نو دا وړه اوس دا داسې یو عیب دی چې دا مانع د قربانۍ دی دې حیوان باندې قرباني دا نه کېږي دی پر یې ګوډه خپه باندې مذبح ته او قربانګاه ته نشي تللی دا ټیک نه دی او دغه مسله چې کوم دی رد المحتار زمونږ د فقه حنفي مشهور کتاب دی مشهوره فتاوه ده هغې کې چې کوم دی نو کتاب الوصیه کې دا مسلې لیکلي هغه فرمایي او بیا د هغې نه وروسته که چېرته سرسري غونته خبره که چېرته کې دا حیوان دا په خپو باندې خروغ دی بلکې د دې حیوان چې دی د غاښونو مسله ده عیب دا چې دی نو خولې ته راغلی او غاښونو مسلې ده د یو حیوان زیات غاښونه ختلی دي یا ما شوي دي ریچېدلي دي د دومره خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې دا غاښونه حیوان کې راوسن نه دی زینت نه دی د دې یو مقصد دی ځان مړول که چېرته کې زیات غاښونه د یو حیوان ختلی دي پر یې باقي باندې حیوان واښه خوړی شي ځان پې مړولی شي بس ټیک د حیوان صحیح دی قرباني پې کوه که چېرته ځان یې پې نشو مړولی وا خوراک یې پې نشو کولی بیا د دغه حیوان نه ځان ساته دغه مسله چې کوم دی نو هغه هم رد المحتار شامي هغه ذکر کړې ده که چېرته کې د دې حیوان په لکۍ کې هغه فرق دی چېرته اکثر د حیواناتو لکۍ چې نو دا کټي نو دغه حیوان چې لکۍ کټ ده دره څومره شریعت قبلوي چېرې د ده لکۍ دومره کټ ته قرباني پرې روا ده او څومره چې کوم دی نو ناروا ده که چېرته د دې حیوان لکۍ دا د درېیمې حصې پورې کټي نو بیا په دې حیوان باندې قرباني ناروا ده صحیح پې نه ده که د درېیمې حصې نه د حیوان لکۍ چې کوم دی نو کمه کټي نو بیا په دې حیوان باندې قرباني جایز ده دا قرباني چې کوم دی نو دا پې کولی شي او بیا سنن ترمذي کې دې باب کې چې کوم دی نو روایت موجود دی بارکیف سرسري خبر په مخه باندې بیو که چېرته یو حیوان پر یې غوږ کې چېرته کې فرق دی غوږ یې چېرته کې کټ دی نو هغه هم د لکۍ په شان دی مسله ده که درېیمې حصې پورې غوږ کټ دی بیا دې ځان ساده قرباني پې مه کوه که د درېیمې حصې نه کم کټ دی نو بیا پې قرباني شي نو دا جایز او روا ده بیا یو مسله دا ده که د یو حیوان په سترګه کې فرق دی عموما هم د غوږونو کې لکۍ کې ښکرونو کې غاښونو کې سترګو کې په دې کې د یو حیوان چې کوم دی نو عیبي نور اکثر ظاهري عیوب په دې کې نه نو که چېرته یو حیوان غوږ کټ دی نو هم دغه مسله لکه څنګه چې د لکۍ وه د درېیمې حصې نه کم کټ دی قرباني پې صحیح ده که درېیمې حصې پورې کټ دی نو بیا پې قرباني مه کوه که چېرته یو حیوان په سترګه کې عیب دی یوه سترګه یې خرابه ده اوس په دې کې هم دقه مسله ده دا کومه چې د لکۍ ده او کومه چې دغه ده غوږونو ده درېیمې حصې پورې سترګه که د دې نظر تللی دی قرباني پې ناجایز ده که چېرته کې د درېیمې حصې نه کم نظر تللی دی قرباني په دې باندې چې دی نو هغه بیا جایز ده اوس د لکۍ مسله معلومول آسان و درېیمه حصه کټ ته ټیک شوه د غوږ مسله چې کوم دی نو دا معلومول آسان و درېیمه حصه چې دی نو کټ ته قرباني پې نه کړي وایي د سترګې دا مسله دې سره به موږ څه کوو چې یاره د دې نه درېیمه حصه نظر تللی د دې نه دویمه حصه نظر تللی د دې نه چې کوم دی نو څومره نظر تللی دا خو پته نه لګي نو زمونږ د فقه حنفي مشهور کتاب چې کوم دی نو هدایه هغې بیا طریقه ښولې ده چې تا په کم حیوان باندې پوه شي چې د دې حیوان پر یو سترګه کې فرق دی بیا هغه حیوان هغه نظر به په دې طریقې سره چیک کړي چې د دې حیوان په یوه سترګه باندې مثال په طور باندې روغه سترګه باندې د دې حیوان تا له پاسه کپړه وتړله او دا سترګه دې ورله هغه ټپه کړه چې په دې باندې دی لیدل نه کوي دې حیوان ترې لرې نه داسې واښه لاس کې ونیول او داسې ورته خوځول رو پرې حیوان پسې ته ورنږدې کېدې خو دا حیوان به د دې نه مخکې وږی کړي چې دی په وښو پسې بیا تیزه منډه وایي نو ته بسې رو داسې ځه واښه ورته داسې چې کوم دی نو خوځوه نو چې د کم ځای نه دې حیوان دا واښه ولیدله او منډه یې پسې وواله هغه ځای نوټ کړه په هغه ځای باندې کرخه راکاږه کم ځای کې ته ولاړې په هغه ځای باندې هم کرخه راکاږه بیا د دې حیوان د یو بل طرف نه د هغه ځای نه خو ده واښه لیدلې او بل ځای بدل کړه هلته کې بیا په دا روغه سترګه وله کولاو که او دا معذوره سترګه په دې وله څه کپړه چې نو دا تاو که چې پر یوه سترګه باندې کتل کې پر یې بله باندې نه کوي نو بیا د بل طرف وله راشه او دا واښه ورته داسې شړنګه ورو پسې نږدې راځه اوس چې د کوم ځای نه دې حیوان واښه ولیدل په هغه ځای باندې هم کرخه وکړه اوس دا دواړه ځایونه ناف که دا دواړه ځایونه ناف که که چېرته کې تا ته اندازه د دې نه ولګي چېرې دا ځایونه څومره دي دا اولنی ځای چې پر یې ړنده سترګه باندې
د حیوان چې کم دی نو دا واښه لیدلی دغه ځای د دې بلې څومره دی درېیمه حصه دی او که دا نه دی نو که درېیمه حصه په دې طریقې سره د یو حیوان نظر تلی بیا به قرباني مه کوه که چېرته کې د دې نه کم تلی بیا په ده باندې قرباني چې نو دا روا ده مسله چې کم دی نو دا د ښکر ده اکثرو حیواناتو جنګونو کې ښکر ماشي یا چې کم دی بلې طریقې سره څوک یې لوړ باندې وایي سوداګر ښکر وله چیرې نو دا مات کېږي نو مسله د ښکر سره یو ښکر چیرې نو اکثره دا لږ بره ماشي بلکل لاندې پرې مغز کې عربۍ کې ورته مشاش وایي هغه مشاش ته چې کم دی نو لاندې مغز ته نه رسېدلی نو بیا پر حیوان باندې قرباني روا ده کله کله دا له پاسه کنډولۍ ته ارتاو شي لاندې اتې غونته کي بس صحیح ده یا یو ښکر مات دی بلکل هغه لاندې یخ ته نه رسېدلی مشاش ته نه رسېدلی لاندې بلکل د سر کې مغز ته نه رسېدلی په ده باندې بیا قرباني هغه جایز ده روایت په تیر کالو کابل کال موږ تفصیلي بیان کړو دا سرسري خلاصتن خبره کوو انشاءالله مخکې بیا د ذبح اقسام بیانو چې هغه کم اصل دی او ټیم کم دی جمعې پکې کمې راځي نو که ښکره بلکل مشاش ته رسېدلی او لاندې مغز ته رسېدلی بیا پې قرباني مه کوه که داسې بلکل یخ نه دی څه نه څه باقي پاتې دی یا تې له پاسه را کنډول ارتاو شوی دی او دغه شانتې مغز لاندې چې دی نو دا پاتې دی نو بیا صحیح ده روایت دی سنن طحاوي شریف کې هغه روایت موجود دی عن حجیة بن عدي قال اتى رجل علي رضي الله تعالى عنه فسأله عن المكسور القرن حضرت علي رضي الله تعالى عنه ته یو کس راغی او د دنې د مکسور القرن د ښکرمات حیوان مطابق تپوس وکړه چې برې باندې قرباني هغه روا ده او که نه ده فقال د ورته لا یضرک دا څه ضرر چې کم دی نو تاله نه درکوي بلکل په دې باندې ته چې کم دی نو دا کټ کولی شي یو بله مسله د یو حیوان چې کم دی نو هغه غولانځه خرابه شوه د غولانځې مسله لک نو یو د بیزې غولانځ ده چې کې دوه تي یو د غټ حیوان چې کم دی نو غولانځ ده چې هغې کې چې کم دی نو عمان دا څلور تي نو په دغه کې کامل یو تی خراب شوی دی نو بیا په دې حیوان باندې هغه که چېرته کې یو تی د دې خراب شوی دی بیا په دې حیوان باندې قرباني هغه نه ده کول پکار د یو تی خراب شوی ټیک ده که یو نه زیات خرابي بیا په دې باندې قرباني نه ده کول پکار د بیسو کې چې کم دی نو نیمه هغه یو تی دی که یو تی خرابي نو بیا په دې باندې قرباني هغه بیا هم نه ده پکار غولانځې دغه مسله شوه دوه تی خراب شوي دي بیزو کې ګډو کې یو تی خراب دی بیا په دې باندې قرباني ناروا ده نو عموما دا هغه عیوب دي چې په یو حیوان کې چې کم دی نو دا پای کله کله یو حیوان کې دا ظاهري عیوب نه وي بلکې دا یو داسې حیوان بلکل خواري بلکل خوارې په دې لاره باندې ځي خپې هم د یو بل نه تاویږي له پاسه به د قارغانو سیل هم داسې بڼېږي را بڼېږي چې کم ځای به دا را پرېوځي په داسې حیوان باندې قرباني هم دا صحیح نه ده نه ده کول بې پکار خسي حیوان باندې قرباني شی نو دا جایز ده او که جایز نه نو بلکل چې کم دی نو په دې باندې هغه جایز ده رسول الله مبارک پې کړې ده سنن ابي داود کې یو روایت دی چې ذبح النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کړل یوم الذبح د ذبح په ورځ باندې کفشین یو دوه ګډانې ذبح کړل اقرنین ښکرول ګډانو املحین موجوعین دغه دواړه چې کم دی نو بلکل تازه او بلکل تازه او دا چې کم دی نو دواړه خسیانو نه دا خسي حیوان باندې او بیا فقهاو لیکلی چې خسي حیوان قرباني چې کم دی یو قسمه غوره ده ځکه د دغه حیوان چې کم دی نو دا غوښه هغه اکثر خوږی په دې وجه باندې دې لیکلي فقهاو امام محمد رحم الله فرمایي وعن الامام امام بن رحم الله نه داسې مسله را نقل ده ان الخسي اولا خسي حیوان باندې قرباني دا غوره ده لان لحمه الذ واطيب د دې غوښه چې کم دی نو لذیذه همي او پاکه چې کم دی نو دا همي په دې باندې کې رسول الله مبارک په دې باندې باقاعده وکړي بهر کې منګه سنه سره حیوان مطابق دا کلی مسائل زده کړل چې کم یو حیوان ذبح کول جایز دي د حیوان عمر څومره چې نو دا جایز دی په دې کې شرکا څومره پکار دي دا کم عیوب دي چې هغه د قربانۍ لپاره مانع دي انشاءالله که زندگی وه آینده جمعې له به دا ووایو چې په کم انسان باندې قرباني واجب ده او په کم انسان باندې چې کم دی نو قرباني واجب نه ده شریعت چاته مالدار وایي چاته چې نو دا غریب وایي کم یو سړی به قرباني کوي او کم به نه کوي انشاءالله که زندگی وفا وکړه دا مسلې بیان کو آخر دعوانا